نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. محترم مستاسو مخکې یو دوه آیاتونه تلاوت کړل. د دې آیاتونو مطلب دا دی چې الله تعالی نوی پیدا کوونکی د اسمانونو لره او ځمکې لره، او کله چې فیصله وکړي د یو کار نو هغې ته وایي کن، یعنې شا، نو هغه شي. علما فرمایي که د دې کن نه نور هم مختصر لفظ او مختصر تعبیر کېدلی شوی نو الله جل شانه هغه شانتې ویلي چې انتهایی په مختصر او د کن لفظ ویلو ته هم ضرورت نشته، بلکې ډایرکټ چې د الله جل شانه اراده وشي بس هغه څیز په وجود کې راشي. بیا ورپسې بل آیات موږ ستاسو مخکې تلاوت کړی، په هغې کې موږ ویلو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، یعنې بېشکه په خلقت د اسمانونو او د ځمکه کې او په اختلاف د یعنې په بدلېدو او د ورځې او د شپې کې خامخا نشانیانې د قوم دپاره چې هغه عقل لري. نو د دې آیت په تفسیر کې علامه مظهري رحمت الله علیه د ابن حبان په حواله سره یو حدیث را نقل کړی دی د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې افسوس دی په هغه کس باندې چې دا آیات واوري او د الله جل شانه په دې تخلیق کرده کائناتو کې غور او فکر ونه کړي چې دا الله جل شانه څنګه جوړ کړی دی. نو محترمه موږ چې کله د دنیا ته وګورو او په دې دنیا باندې موږ غور او فکر کوو، په دې کائنات باندې موږ غور او فکر کوو، نو چې دا دومره لوی لوی غرونه او دا دومره لوی کائنات موږ ته په نظر راځي، دا اوچت اسمانونه بغیر ستنو چې الله جل شانه جوړ کړي دي، دا چا جوړ کړي دي او څنګه جوړ شوي دي؟ نو هغه الله جل شانه وایي بدیع السماوات والارض، نوی پیدا کوونکی اسمانونو او ځمکې لره، یعنې الله جل شانه دا پیدا کړي دي. دغه شان زموږ ذهنونو ته نور سوالات راځي، په هغې کې دا دی چې الله جل شانه چې کله کائنات جوړول او دا دومره دنیا الله جل شانه تخلیق کوله، نو په دې وخت د دې نه مخکې الله جل شانه په کوم ځای کې، بیا د الله جل شانه عرش په کوم ځای کې، عرش څه ته وایي، او دغه شانتې ځمکه او اسمان دا په څو ورځو کې پیدا شوي، د دې ترتیب څه په څه طریقه باندې دا پیدا شوي دي، ټول نه اول څه شی پیدا شوی دی، او انسان، جن او فرشتې دا د څه څه نه پیدا شوي دي، د څه څه نه جوړ شوي دي، او د کم مقصد لپاره پیدا شوي دي، او د دوی د پیدایش ترتیب څه و، په دې کې کم مخکې پیدا شوي دي او کم وروسته پیدا شوي دي، او دا یې د کم مقصد لپاره پیدا کړي دي. نو د دې یعنې د دوی د پیدایش مقصد څه و، د څه لپاره پیدا کړي دي. او اخره کې یو سوال بیا بل هم پیدا کېږي چې کله په دغه موضوع باندې موږ مخکې لاړ شو نو زموږ ذهن ته بیا دا خبره هم راځي چې دا ابلیس څوک و. نو محترمو د دې قسمه سوالات جوابونه مو تاسو ته مخکې ویډیو کې میلاویږي، او د دې هم انشاءالله باقاعده برابر تحقیق کوو د احادیثو او د قرآن په رڼا کې. نو د هغې نه مخکې که تاسو په دې موضوع کې انټرسټ یې نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو لایک کړئ چې دا مخکې پروموټ شي، زموږ چینل هم مخکې پروموټ شي، او چې څومره زیات خلک دا ویډیو ګوري نو تاسو ته هم ثواب میلاویږي او موږ ته هم ثواب میلاویږي. جزاک الله خیر.